بسم الله الرحمن الرحیم. زما معزز سامعین، تاسو لما یو بل وړوکی حدیث مبارک راوړی دی. یقینا چې په دې وړوکو احادیثو باندې عمل کول انسان ته د دنیا او د آخرت هغه لارې اسانوي او کامیابی ورسوي. هغه حدیث مبارک مفهوم داسې دی: کوم انسان چې د نماز د مونځ هغه فکر او غم نه کوي، نو د داسې انسان الله تعالی فکر او غم نه کوي. دا څومره د افسوس خبره ده. نو موږ له پکار دي چې د خپل مونځ په ټایم کې د مونځ هغه فکر او غم وکړو. که هغه موږ په هر قسمه یو کار کې اخته یو، که په هر قسمه ډیوټي کې یو او ډیوټي کوو، نو لہذا مونځ د هغې غم او فکر پکار دی، ورنه بیا به الله تعالی زموږ غم او فکر نه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزیزانو، نن در سره ډیر وړوکې او ډیر انتهایی اهم ضروري حدیث مبارک هغه شریکوم. په خپل هم اوري، نور سره هم شیر کی. حدیث مبارک دا دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه روایت دی چې کوم سړی سود او حرام خوراک کوي، سودخور او حرام خور، دغه دعاګانې الله تعالی نه قبلوي. نو هسې نه چې مونږ ځان ستړي کړو او مونږ ډېرې دعاګانې غواړو، اول ته الله تعالی زموږ دعاګانې نه قبلوي. نو محترمو، د سود او د حرام خورۍ نه ځان وساتئ.